ملګرو زه ډېر سخت حیران کړی ما مولانا حیران دی. هغه دونه غټه شو کوي په انډیا کې، خو چې مولانا ته دومره لایک میلاو شي نو هغه په انډیا کې حیران شي. او هغه د انډیا په سټیج باندې تلاوت کړی دی او خلک یې حق د حیران کړي، خلک مکمل حیران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملګرو ریسرچ ته تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا د چاینا په سمندر کې داسې میان را پیدا شوي دي چې د هغې شکل چې کوم دی بالکل د انسانانو په شانتې دی، بلکې د چاینا چې کوم نیوز والا دی هغې هم دا راغیستي دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم تاسو ټول بخیر. کتونکو په دې سکرین کې تاسو زما سره یو دا مولانا او بل د مردان پرینک په دې پیج باندې چې دا کم ځوان دا ویډیوګانې جوړوي د دوی د دې ویډیوګانې په باره کې زه تاسو سره خبرې کوم او زه دو ټارګټ کوم نه د دوی سره زما سره دښمني ده نه څه بل څه. امیر صاحب هم ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوي په ډېر هټ ټاپکس باندې ډېر ویډیوګانې زه د ګورم او باقاعده د فین یم او د ډېر شي سیزونه ګورم، خو په سوشل میډیا د پیسو یا د ډالرو ګټلو په وجه خلکو خپل دا پیجونه چې دي دا مونټایز کړي. موږ د دې دپاره نه وایو، خو سړی محنت کوي نو پکار ده چې څه لږ ډېره سیله ورته میلاویږي. زه دا نه یم چې دوی په سوشل میډیا پیسې ګټي غلط کار کوي، بالکل محنت کوي او د محنت سیله پکار ده چې دوی ته میلاو شي. او زه ته دا خبر وکړم چې د دوی نه علاوه بل ها نور داسې یوټیوبر فیسبوکیان دي چې بس سوی نو سوی او دا خلک چې زموږ دا خلک چې کوم په دې سوشل میډیا ګوري دوی ګوري کمنټس شیر او دوی ته دا په سلو کې چې یو یا دوه کسان چې دوی پوه شي چې یاره دا شی صحیح دی یا غلط دی. د مولانا په دې ویډیو کې دا کومې چې د ماشوم د صورت ته زه تاسو ته مخکې لګوم ما د دې کمنټس کتل نو زما په خیال یو یا دوه کسانو پکې لیکلي چې یاره دا ویډیو ایډیټ ده. تاسو دې ویډیو ته په غور سره وګورئ، دا ماشومه خوله هم نه رپوي. او دا ویډیو چې ما کله په یوټیوب کې سرچ کړه نو مولانا و چې د انډیا په سټیج باندې دا ماشومه د سورت رحمان تلاوت کوي، خو چې دا کله ما په یوټیوب سرچ کړه نو دا د انډیا په سټیج نو دا خو د رشیا په سټیج باندې تلاوت کوي. ملګرو دا د انډیا سټیج شو ده او د سټیج شو له هر سړی لایک ورکوي، خو نن تاسو ټول ملګري دومره سپورټ ورکوي دې تلاوت له چې د انډیا والا حیران شي. مولانا صاحب وایي نن تاسو د انډیا د دې شو د دې ویډیو د مولانا د ویډیو دونه لایک ورکړي چې انډیا والا حیران شي. هغه دونه غټه شو کوي په انډیا کې، خو چې مولانا ته دومره لایک میلاو شي نو هغه په انډیا کې حیران شي مخکې ورته لږ غوږ کېدی چې یاره تلاوت له ماشاءالله مسلمانان څومره سپورټ ورکوي څومره تلاوت له څومره سپورټ ورکوي. ملګرو زه ډېر سخت حیران کړی ما مولانا حیران دی. ماشومه جینۍ ده او د انډیا په سټیج باندې تلاوت کوي ماشاءالله ماشاءالله. ټول ملګري ورته په کمنټ کې دا ماشومه جنۍ ده او د انډیا په سټیج باندې تلاوت کوي. ښه دا ماشومه جنۍ په دې سکرین کې به تاسو وینئ، دا ماشومه جنۍ ده او د انډیا په سکرین تلاوت کوي او ټول خلک ورته حیران دي او لایک به تاسو مولانا له دغه په دې پیج باندې په دې ویډیو کې ورکړی مي، خو خیر ګورئ ورته ماشاءالله ولیکئ. الله پاک ډېر ښایسته آواز دا ویډیو چې کله ما کته په زرګونو ماشاءالله مولانا صاحب ته دغه په پیج باندې خلک ورکړو، په زرګونو لایکس ورته میلاو شوي مو کړی ماشومه ده او هغه د انډیا په سټیج باندې تلاوت کړی دی او خلک یې حق د حیران کړي، خلک مکمل حیران. ما چې وکړه زه خپله حیران شوم. مولانا چې د ویډیو کته دی مې حیران شو او ما چې د مولانا د ویډیو کته زه مولانا ته حیران شوم. لږ مخکې ورته ګورئ چې ماشاءالله د دې تربیت بچا کړی. مولانا د دې ماشومې تربیت ته حیران دی او زه د دې مولانا تربیت ته حیران یم چې مولانا صاحب ته چا د دې سوشل میډیا د ایډیټینګ او دا پیجونو چلولو چل ښولی دی چې د مولانا د تربیت بچا کړی. مخکې ورته لږ ګورئ دا به کم بختور پلاری شي دا تربیت به کړی ملګرو. او زه یم چې دا به کم بختور میډیا والو چې مولانا ته د ایډیټینګ دا چل ښولی او په سوشل میډیا پوه کړی دی او باقاعده زموږ نه ښه دی بیا خو پیجونه یې مونټایز دي. دا ویډیو ګورئ او د ټولو ملګرو سره شیر کوئ او کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ولیکئ. زما په دې ویډیو کې هم تاسو ماشاءالله سبحان الله ولیکئ او که فرض که تاسو مولانا ته او دغه مردان والا دغه ویډیو ته اوس ښیم که هغه ته صرف ماشاءالله او دا وایه او ما ته نه وایه نو دا خو بیا ظلم دی. تاسو ګورئ څونه په ښایسته انداز باندې دا ماشوم وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلمه وایي او مولانا ورته هم سرسنډی او زه یم دلته کې مطلب د دې د اواز لیونی کړم. هغه اندو ورته لاسونه پړقوي ماشاءالله. زه مولانا صاحب ته یم یا مولانا صاحب یو خو دا ویډیو ایډیټ شوي ده، دا ماشومه د سره دغلته ناسته نه ده،
دا د مختلف ځایونو نه د سلمان خان او د یو شي او د بل شي تصویرونه راغستې شوي دي او د دې ماشومې د دې کلیپ سره لګېدلی شوي دي. دا اواز د لوی بني ادم دی، په دې باندې وایس افیکټ لګېدلی دی. زه تا ته ښیم چې څنګه پې داسې وایس افیکټ مختلف وایس افیکټ هغه د لوی بني ادم اواز د ماشوم کوي. نو دا لوی سړي چېرته دا صورت ویلی دی په ډېر ښکلي انداز کې ویلی او بیا د دې ماشومې په دې تصویر باندې دا ټول ایډیټینګ شوی دی، ټول ایډیټینګ دی ایډیټینګ. دې مولانا صاحب ته زه حیران یم چې دی په دې نه پوهېږي چې یار د هغو هغه ریاکشن څه دی. هغه سلمان خان چې دی هغه پکې لاسونه وایي او عجیبه عجیبه خبرې پکې هم کوي درمیان کې. په صورت کې څوک خبرې نه کوي چې څوک تلاوت کوي، بیا څوک خبرې نه کوي که هندو ولي نه هغو پکې لاسونه پړقوي او یو بل سره خبرې کوي او یو بل ته څه وایي. او دلته ماشومې په دونه خوږ انداز باندې چې دی سورة الرحمن تلاوت شروع کړی. او بله د حیرانېدو خبره دا ده مولانا صاحب په خپل پیج باندې دې ویډیو ته لیکلي چې ورکوټې ماشومې په تلاوت باندې سلمان خان حیران کو. سلمان خان د ځان نه خبر هم نه دی، دا خو ویډیو ایډیټ شوي ده. نو زه مولانا صاحب ته یم چې مولانا صاحب ټیک د پیجونه چلوئ، خو دا زه به دې ته دروغ یم، دا دروغو کې راځي که دا په ناپوهۍ کې راځي او که دا په هر څه کې راځي. ملګرو تاسو به په کمنټس کې په خپله ولیکئ چې دا په څه کې راځي. باقاعده مولانا صاحب داسې نه چې په ما پسې څه ویډیو وکړي او ما ته څه ووایي، خو باقاعده تاسو په انټرنیټ کې کتلی شئ. دا ویډیو ما پرون وکته نو دا د رشیا په شو کې دي ماشومې چې د تلاوت کوو که نه. نو زه حیران شوم چې دا ماشومه د انډیا په شو کې ناسته وه او که د رشیا په شو کې ناسته وه چې تلاوت یې کوو. خو دا ایډیټینګ دی، چا په ټیک ټاک کې د خپل پیجونو دپاره د رشیا په شو کې ایډ کړي ده او چا د انډیا په شو کې ایډ کړي ده. خو بله خبره اهم خبره دا ده چې دومره ماشومه دومره زور کولی نه شي په دومره ترنم او په خوب اواز کې چې یو سړی سورة الرحمن تلاوت کوي. سورة الرحمن کافي اوږد صورت دی او هغه چې په دونه خوږ انداز کې کوي نو هغه دونه ماشومې د هغې د سره نه سټیمنا شته او نه هغه دونه زور ورکولی شي د دونه اواز دپاره. نو دا مکمل ایډیټډ دی، تاسو ټول به کتلی. بل طرف ته د مردان پرینک والا دا ویډیو په سوشل میډیا ما کتلی وه، دا د نن نه یو میاشت مخکې دا ویډیو ما کتلی وه د مردان پرینک د دې الګ دا ویډیو دی په دې ویډیو کې څه غوږ ورته کېدی. ملګرو ریسرچ ته تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا د چاینا په سمندر کې داسې میان را پیدا شوي دي چې د هغې شکل چې کوم دی بلکل د انسانانو په شانتې دی، بلکې د چاینا چې کوم نیوز والا دی هغې هم دا راغیستي دي. نو راځئ چې ویډیو کې مخکې وګورو څه کېږي. نو ملګرو دی وایي چې د چاینا په سمندر کې داسې مخلوق راوتی دی او که هر څه چې پته نه لګي چې څه ګډې وډې وایي. نو زه درته یم چې د الله بني ادمه دومره لوی ته غټ پیج چلی او دونه تا د چاینا د سمندر په باره کې د دې مخلوق خبره کې د الله بني ادمه دې ته وایي 3D. دا 3D دی، دا مختلف سافټویر دي. زه تاسو ته ښیم زه کافي کار ما به دې سافټویر کې کړی دی او څه لږ ډېر پکې کولی شم او که ورته کېناستم نو ستا نه به هم دا شی جوړ کړم مردان پرینک والا. البته زه په تا تنقید نه کوم، خو زه تاسو ته یم چې د خپل ویور دپاره کم از کم دومره دروغ مه وایئ. ساده باده خلک څوک وایي سبحان الله او څوک وایي الحمدلله. نو زه خو یم چې یاره رښتیا وایئ، هغه خبر شیر کوئ چې د هغې اول تصدیق کوئ، اول پې ریسرچ کوئ، بیا یې وروسته کوئ ځانه پیسې ګټئ. زه ستاسو د پیسو نه موږ ته څه تکلیف نشته، خو مسله دا ده چې دروغ او غلط خبر ته لږ سوچ کوئ. دا تاسو کتی شئ ملګرو دا میان چې کوم دي مختلف شکلونو والے دي، مطلب مختلف شکلونو والے دا تاسو کتی شئ په دې ویډیو کې. دا وګورئ ملګرو دا شکل چې کوم دی دا بالکل د انسانانو په شان دی. تاسو کتی شئ ملګرو دا وګورئ بالکل هو به هو لکه هیڅ قسمه فرق پکې نشته دی. دا وګورئ ملګرو او دا یو نه دا مطلب ډېر قسمونه را پیدا شوي. دا تاسو کتی شئ دا وګورئ ملګرو. ګرانو کتونکو زه سلمان ستاسو د ټول نه اجازت غواړم. د الله په امان.